السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د نازي اقبال چې دی نو د لندن نه الیشه 007 او سونن شاه ته دغه پیغام ورکړی دی چې د داود شاه چې کوم یو قاتلان دی باید چې دا ونیول شي او دوی ته د ټولو نه سخته سزا ورکړل شي. راځئ مینوالو نازي اقبال نور څه خبرې کړي دي ټول معلومات د تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو تاسو ته یادوي چې د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې نازي اقبال چې دلته کې عزتمنو هغوی ته ډېر مشکلات مخې ته پیښ شوي. د هغې نه بعد عزتمنو خپل خاوند سره لندن ته لاړله. اوس عزتمنو چې هغې دا داود شاه د قاتلانو په باره کې داسې اواز اوچت کو او ویلې چې یعنې دا قاتلان دې معاف نه کړل شي، دا قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي. دا یعنې څه ګپ نه دی چې زموږ دغسې په یو اداکار او سندرغاړو باندې بار بار حملې کیږي او د دې څه کسانو مخنیوی نه کیږي. بینوا د هغې نه بعد بېرته الیشه 007 سره خو مرابطه وساتله، سونن شاه سره خو مرابطه وساتله، خو غوښتل چې داود شاه سره هم خبرې وکړو. خو مینوال داود شاه تر اوسه پورې لا بې هوشه پروت و. خو مینوال چې اوس نه پوهېږي چې په اوش کې راغلی دی او که نه، ځکه چې دوی دغه شانتې د ټیک ټاک ویډیوګانو کې راځي ښه خوشحاله زندګي تېر او خاندي او خوشحالېږي. د دغې چې دوی دغه د خوشحالۍ او د خنداګانو نه دغه پته لګي چې یعنې دا ډرامه ده. خو مینوالو نازي اقبال له بیا هم دغه شانتې اواز اوچت کړی باید چې دا قاتلان دې معاف نه کړل شي. زموږ دوست عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.